أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصبح الصبح الجميل. سورة الحجر 85 نمبر آیات. په دې 85 نمبر آیات کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اولا او نور داعیانو ته ثانیا د دعوت آداب او اصول ذکر کیږي او د دې سره سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره تسلی مضمون هم دی. مخکې نه د اول سره نه د کافرانو د مسلمانانو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زد او بدنیتی روانه او مخکې د هغې اجمالی مختصره تسلی د نبی علیه السلام لپاره ذکر شوی و، لیکن د صورت په آخر کې اوس تفصیلی تسلی د نبی علیه السلام لپاره ذکر کیږي. د تسلی انداز دا د چې اول سر کې الله تعالی د قیامت د راتللو لپاره یو دلیل ذکر کوي چې قیامت یقین راځي او راتلونکی دی. د دغه قیامت د راتلو نه بیا ثابتوي چې کافرانو چې کوم څه کړي دي د هغې سزا باندې به پوره رسیږي. نو چې کله قیامت راتلونکی دی او دوی به خپل انجام باندې به رسیږي، نو نبي علیه السلام لپاره تسلي شوله چې ستا دشمنان زمانه بچ او محفوظ نه دي، دا زرانسم او دوی سره پوره حساب کوم دوی به راګیرو. آیات په آخر کې نبی علیه السلام ته تعلیم د چې فاصبح الصبح الجمیل، مخ واړول د خلکو نه ښه مخ اړول. مخ اړولو معنا دا ده چې دوی سره د دوی ضد او کینه چې دا کله معلومه کړله، د هغې نه بعد په دوی باندې خفګان مه کوئ دا خلک ولې جهنمي شو او دا خلک ولې زما خبره نه اوري. ښه مخ اړول دا ده چې تشه ګیله دې هم مه ذکر کوه، ګیله دې هم مه کوه، بس داسې یې پرېږدوه، ځکه الله تعالی په دوی په حقیقت باندې پوهېږي، الله تعالی په انجام پوهېږي. الله تعالی وایي وما خلقنا السماوات، موږ نه دي پیدا کړي اسمانونه والارض او ځمکه، وما او هغه څه بینهما چې د دواړو په منځ کې دي الا بالحق، مګر د پاره د ظاهرولو د حق. حق ظاهرول دا دی چې الله تعالی موجود دی او د هغه احکام دی ومنلی شي. دا بس مخکې من کړی د ځمکه او اسمانونو د الله تعالی په وجود باندې دلیل دی، د الله تعالی په توحید باندې دلیل دی او په اسلامي نظام او شرعي نظام او پیغمبري باندې دلیل دی. په دې وجه امام شافعي رحمه الله به ویل چې ګوره ته چې په لارې روانې د اوښ یو پچه بیا مونې، د دې پچې نه معلومولی شي چې په دې لاره باندې یو غټ اوښ تللی دی. بیا ته په دې باندې هم پوهېږي چې یو اوښ یوازې په سفر باندې نه ځي بلکې د قافلې سره ځي، نو معلومېږي دا چې دې لار باندې قافله تلي ده. نو د وړې پچې نه د غټه قافله معلومه کړه، نو د دومره لوی کائناتو نه د الله تعالی وجود څنګه وایي نه معلومېږي. نو ځمکه اسمانونه تمام کائنات د الله تعالی په وجود د الله تعالی په توحید باندې دلیل دی او دې خبره باندې دلیل دی چې الله تعالی احکام دی ومنلی شي او د الله تعالی په مقابل کې هیڅ چا دې نه منلی کېږي. بیا چې د الله تعالی ومنلی شي او د بل چا دې نه منلی کېږي، نو په دې مضمون کې به دوه قسمه خلک مخې ته راشي. ځینې خلک به د الله مني، ځینې به نه مني. نو چې کوم یې مني د هغې دپاره پوره بدله پکار ده، هغه به دنیا کې نشي میلاوېږي، پوره بدله به دنیا کې نه میلاوېږي، ځکه ممکن نه ده، ځکه یو انسان د اسلام دپاره قرباني ورکوي او شهید شو. نو چې شهید شو خو دنیا نه لاړ، نو اوس به دنیا کې بدله څنګه موني، نو پوره بدله په دنیا کې میلاوېدل، نیکه بدله میلاوېدل هم ممکن نه شو. دغسې یو سړی مجرم دی، لیکن نه مجرم فرض که داسې مجرم واخلي یو سړی دی بېګناه انسانان یې قتل کړي دي، فرض که 100 مړي کړي دي، بېګناه یې کړي دي، نو که اسلامي نظام او عادلانه نظام نافظمي او دا قاتل ته راونیسي، نو قصاص پکې زیات نه زیات. چې قصاص دې کړو دا د یو کس بدلتا واخیست، 99 کسانو یې وس بیا هم پاتې شو وانخیستی شو. نو داسې حالاتو دپاره یو داسې ځان له ځای پکار ده چې پوره بدله پکې واخیستلی شي او پوره بدله اخیستګي په آخرت کې، لہذا آخرت پکار دی چې قیامت چې راشي او خلکو ته پوره بدله میلاو شي. نو په دې وجه د اسمانونو ځمکې او د هغې منځ کې چې کوم څه دي د هغې ذکر کولو نه بعد وایي وان الساعة لآتیة، یقینا قیامت خامخا راتلونکی دی. نو دا د دلایلو ځینې حصې ذکر شوي او ځینې حصې پاتې شوي. هغه حصې نورې حصې د نورو آیاتونو نه معلومېږي، د احادیثو نه معلومېږي چې کوم ما پښتو کې ذکر کړي. فاصبح الصبح الجمیل، نو مخ واړوه د دې نه ښه مخ اړول. د اداب شو د مبلغ دپاره کوم کس دعوت چلی، نو به خلکو به جرایم او ګناهونو باندې به زړه نه تنګوي، بس خلک به دا ناجایز دي کوي، دا نارواګانې به وایي ته به الله ته راکاږي، اب بابا ته زور کوي او دا ناجایز به دی کوي، لیکن ته پرېږده مه خوره او ښه مخ ته واړوه، ګیله دې هم مه کوه. نو دا اولنی ادب شو د تبلیغ.
اولنې مخاطب اگر چې نبی عليه السلام دی لیکن قیامت پورې تعلیم دی. د دې ځکه نه خو سورۃ اخیره پورې تقریبا لس آداب د تبلیغ ذکر شي. ان ربک بشکر افستا هو الخلاق العلیم، دا پیدا کون کی او پویا ذات. دې ځکه درب دو صفاتونه ذکر شو چې د ټول مخلوقات خالق هم دی او په هر څه باندې پویم دی. نو چې کله د دو صفاتونه ذکر شو د دوه صفات د دلیل شو د ان الساعه لاتیه دفاره قیامت خامخا راتلون کې دی. الله قیامت خورل ګران شي څنګه راځي او دا مړي بسنګ ژوند کېږي. جواب ادا شو چې ان ربک هو الخلاق العلیم، ستاره پیدا کون کې هم دی پویا هم دی. دا خلک دوباره پیدا کولم شي او ردینه پورا بدلا غستلو باندې پويږي هم. نو قیامت د اثبات لپاره دلیل شو. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، دا تسلی د نبی علیہ السلام لپاره او دا هم تسلی د هر مبلغ لپاره چې کوم د قرآن د خدمت لپاره کار کوي. الله تعالی ولقد آتیناک یقینا موږ درکړی دا د پیغمبره سبعا من المثانی و آیاتنا من المثانی چې بیا ویل کېږي، مثانی مکرر بیا ویل کېږي. دا و آیاتونه چې بیا ویل کېږي د څه شی دی؟ د صریح روایتونو معلومیږي د سورۃ فاتحه و آیاتونه دي او دا په هر مانځ کې بیا ویل کېږي. تر دې حد پورې په تشریحاتونو کې ویل کېږي، بڑا کې ویل کېږي، په سنتو کې پارزو کې بهر څه کې ویل کېږي. امون په دې عقیده باندې چې په مانځ کې فاتحه ویل دا واجب دي. نو دا د سورۃ فاتحه په ظاهر ته اشاره شو چې ته الله تعالی ډېر لوی احسان مطابق نه کړی دی. نو ته الله تعالی احسانات تو ګور او د خلکو مخالفتونو ته مګوره، د خلکو ناجایز معاملات ته مګوره. ځکه د باطل خلکو معاملات ته ګور نه به خبرکیږي ورځ برځ تنګيږي او باغې باندې تخلیق فن خرابېږي. نو د خلکو جرایم او د خلکو روي معاملات باندې سوچ مګوا. د الله تعالی احسانات تو ګور څومره احسانات راسه کړل نو زما دې بیا خوشاله. والقرآن العظیم، قرآن لوی، قرآن العظیم هم د سورۃ فاتحه لقب دی او دغه هم سورۃ فاتحه مراد ده. سورۃ فاتحه د قرآن العظیم څخه به دی چې په دې کې د ټول قرآن اجمالاً ذکر شوی دی. د قرآن چې کوم غټ اصول دي هغه ټول اصول فاتحه کې مختصر ذکر شوی دي او بیا بقره کې باقی قرآن دغه تفسیر دی. نو دسی وایي چې باقی تمام قرآن 113 سورتونه د سورۃ فاتحه تفصیل او دغه تحقیقات چې کوم دي خلاص سورۃ فاتحه په سلو کې اول سر کې خلک وایي البته تیر شوی. لا تمدن عینیک، تموک دوا نظر خپل الى ما حق چاته متعنا به ازواجا منهم، الى ما حق ستا متعنا به چې من استعمال د بار ور کړی دغه سيزونه ازواجا منهم ډیرو قسمونو د کافرانو ته د دوینه ډېر قسمه د کافرانو تر شوی دي او موجود دي. هغه د من د ژوند ډېر د استعمال ډېر وسایل ور کړی دي، ډېر شي نه ور کړی دي چې هغه استعمالي او د عام انسانانو په نسبت دا غوي سره ډیر دی او خدي. نو هغه ته نظر مکوا. دا کوم قسم نظر دی؟ د نظر درې قسمونه دي. یو سیسته قتل بده ارمان باندې الله ماتم راکی د تمنا ویل کېږي دا ټیکسز دي که خبره نشته دی. دویم یو نظر او چتاول او نظر او دول چاته بده معنا سره چیرې کافرانو ته د لوی لوی نعمتونو ملو شوی دي او دې نعمتونو کې داخله د سم مشبه د دین مکمل غافل شوی دي. نو بلې ټیم افسوس دی واکېږي د خبرې سره افسوس دی واکېږي چې د خلکو د نعمتونو نه وي نو دومره بغاوتونه به نه کولې. نو دا نظر د افسوس او د غم شو. نو د څنګه کې د افسوس او د غم نظر ته مراد دی چې د افسوس په دغه معنی په نظر سره د کافرانو وسایل ته مګوره چې دا ولی مالدار شي. ولا تحزن عليهم متمخبکه بدوی باندې خفغان دا چې دا کافران د دومره لوی وسایل مستحق نه دي ځکه چې دا کافران د اسلام دشمنان دي بیا وسره وسایل سګوري. نو د څنګه کې دوه قسمه غم شو. یو غم په دې معنی چې دغه اسامانه وسایل د کافرانو سره نه وي نو دین نه بغافل کېدین. دویم دا چې د کافرانو د مستحق نه دي. نو د اولنې مضمون د لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ذکر شو چې کافرانو ته په دې نظر باندې مګورا چې هغه سره ډېر وسایل له استعمال ور سره دي او ستا خیال دا چې غنی بددي په وجه منده گمراه شوی دی بلاری شوی دی. نو په دغه نظر ته مګورا ځکه چې کافرانو د عزت او د عینات نه دومره ډک شوی دي که دغه سامان او وسایل لریم کې بیا هم ایمان نه راوړي. لہذا ستا دغه ارمان دغه خپل ځای باندې صحیح نشو. دغه شم په دې باندې خپګيږي هم خپګان په دې معنا سره چې ير داخله د دې مستحق نه دي نو په دې باندې خپګيږي مو ځکه دغه متعنا کې جواب ذکر شو چې دغه عارضی د استعمال سامان دی
الله تعالی د بهر ټیم کې غستیم شي عذابونو په ذریعہ باندې او دغه شان د کې مرګ سره به دي هم واخلي عارضي شونه دي مستقل نه دي نو چې کله عارضي مستقل شنو تعصب په بنیاد او د غم په بنیاد باندې په دې باندې مخه پکې وقت فز جناحك للمؤمنين او کته کې وزر خپل د مؤمنانو د پاره دې څنګه کې د مؤمنانو سره شفقت او مهرباني او وزر کته کول سره ذکر شو لکه څنګه چې د مرغۍ د خپل بچو سره مینه کوي نو وزر پر اخوريږي او د وزر نه را لاندې ټول بچی را لاندې چې مرغۍ وړای بچی ډېری او د مرغۍ مینه دای چې ټول سره مینه وکي نو هغه د لپاره طریقه دا وکړي چې د وزر خوريږي او د ټول بچی در لاندې کې نو دا د خبرې اظهار شي د ټول سره یو شانت کې مینه ده نو دغه شان نبی رسول الله ته تعلیم د مؤمنانو سره پورا مینه کوي پورا شفقت سره کوي هغه انداز اختیار کړي د هر مؤمن سره جدا جدا ته ثابته کې چې گویا تاسو سره یو سره می جدا جدا محبت ته جدا جدا مینه ده نو بده څنګه کې یو مسله دا شوله داعی د پاره چې کم کس د دین د پاره دعوت چلای نو د مؤمنانو سره به کله کمینه ساتي ضرور به سره محبت ساتي دویمه دا ده چې کافرانو طرف خپل نظر نه وګړي او دا هغه نه به د براءت لار اختیار کړي د بایکاټ لار چې کوم خلک نه اصلاح کیږي په صورت کې د براءت او د بایکاټ لار اختیار کړي او د محبت مرکز به مؤمنانو ګرځي مؤمنانو سره به مینه شروع کړي وقل اني انا النذير المبين وقل ورته وایا اني یقینا ز انا النذير المبين ز یرا ورکون کې ښکارا یم دې ځکه کې د قران یو بل مضمون ذکر کیږي هغه دا دی چې کله دعوت چلے نو دعوت کې هر مسله بډاګه باندې بیان وخت کارا واضح بیانو او دا په هغه صورت کې چې کله ستا جان ته خطر نه سر ته خطر نه او دې ځکه نه مال قرآن مسلم معلومه کله چې په دعوت کې تدریج پکار دی ټول مسائل په یو ځل باندې په یو ځای باندې ډېرې کوم بیانوي مولګ لګته بیانو حالات ته ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دعوت چلاون په اول سر کې دعوت تدریج انداز داو چې پټ دعوت هر خبره بډاګه باندې نه و خاص کسانو سره نبی علیہ السلام ملویدو په کوم چې یقین یو کس سره دوه کسانو سره جدا انفرادي تور باندې دعوت به ورکړ داغه نه بعد چې کله اسلام ترقی وکړه وړاندې دعوت وچلې دو اخیره کې الله تعالی نبی علیہ السلام ته وای انک فیناک المستهزئین ستاره دشمنانو مخالفینو د پاره ز په خپل باندې کافی او دا شان بل ځکه الله تعالی وای شي ز ساده کافرانو نه بچکوم ساتم بدی نو دا مضمونونه چې کله نازل شو داغه نه بعد نبی علیہ السلام ته الله تعالی حکم وکړو چې د اسلام او د شریعت مسله بډاګه بیان ښکاریا بیان زګه دا نبی علیہ السلام حفاظت ذمہواری الله تعالی په خپل باندې واغستره د دې ذمہواری اخیستل نه وړاندې چې د نبی علیہ السلام حفاظت ذمہواری الله نه واغستري د نبی علیہ السلام په کور باندې په پیری ولاړی صحابه کرام مشپورس پیری کولې چې دشمنان پټ حمله ونکړي د مدینه منورې څلور طرفونو ته صحابه کرام مورچې جوړې کړې وي باغی کې بناس پیری به کولې چې مدینه باندې حمله ونشي د دوی دغه د ګټو مورچې وسه محفوظ قائم دي خلک لیدل لذي دا و جماعتونه چې کوم دي 7 مساجد چې په نوم باندې کوم جماعتونه جوړ شي د منافقینو یو پروګرامو هغه ځکه چې کله خلک زی په حج او عمره کې خلک زی لیدل الله په هغه ځکه کې هغه مورچې قائم دي چې کوم صحابه کرام جوړ کړي د پیری د پاره لیکن چې کله د آیاتونو نازل شو نبی عليه السلام صحابه کرام ته وایي وسط مامانی پیری مکوي ځکه زما ذمہواری الله تعالی واخیسته نو دې ځکه الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي ورته وایا ان یقینا ز انا النذير المبين زیر ورکون کې يم خکارا کما انزلنا على المقتسمين لکه څنګه چې نازل کړو د عذاب په مقتسمین او په تقسیم کوونکو خلکو باندې مقتسمین چاته ویل کېږي مقتسمین د جمع د مقتسم د تقسیم کوونکو خلک دې باره کې بحث د جیرا نبی علیہ السلام ته الله وایي چې ورته خلکو ته وایي چې تاسو د هغه عذابونو نه یروما چې کوم عذابونه په مقتسمینو باندې نازل شي تقسیم والا خلکو باندې نازل شي لا تقسیم والا خلک سو دغه یو کول دا د الذين جعلوا القرآن عزوین دغه مقتسمینو تفسیر دی چې دا تقسیم کوونکې د خلک وجه آسماني کتابي ایسی سے کله ټوټه کړیو نو په دې صورت کې دا يهوديان نصرانيان او نور باطل پرست خلک مراد شو چې آسماني کتاب راغستل او هغه ټوټه کړي چې کوم به وخت شغه باندې به عمل کو هغه به بیاناو چې کوم مردر مرزي خلاف او د طرقې او د پیسو او د لالچ په خلاف هغه به پټا هغه به نه ذکر کاو دا راي د تفسیر ماری په قران دویم قول دار چې مقتسمین دا بل نور خلق ته مراد دا د مکی کافرون او د مکی کافرون ته مقتسمین په دې معنی سره وي چې ولید ابن مغیره د دې سرپرستی کوله تقریبا دا 14 کسان راجمع کړیو
او د تقسیم کړي په لارو کې او د حج په دوران کې د مکی په تیر چپر لارو کې به داخله ناستو او چې کله هم قافله راتله حج د پاره ناغې ته به نصیحت کاوه چې ګوره یا ساتي حج د خوراله حج خو به کوي خو د دې مکه معظمه کې وسړی دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نوم دی او داسې علامات دي خبرې به کوي خو چې ګوره یو خبره هم وانه وري هغه ګډي وړي وي زموږ دین مخالف دی د رواج مخالف دی چې خبرې وانه وري نو دغه مختصمینو یعنی بلارو کې تقسیم شوی خلکو د ولید بن مغیره کسانو تقریبا 14 کسان په دې کسانو باندې بیا عذاب څنګه راغی عذاب دې سره راغی چې د جبرائیل علیه السلام اشاره وکړه به تشه اشاره باندې ټول راپرې وته مړ نو الله تعالی وایي د الله تعالی د عذاب نه ویریږي هغه عذاب چې په مختصمینو باندې راغی وړاندې لارې تقسیم کړي پکې ناستو او څنګه هلاک شو دنیا د مخ نه پناه شو دا پکې یو قول دویم قول پکې د مخینه کم چې د معارف قول چې هغه مختصمینو نه مراد يهود او نصارا دي چې آسماني کتابي حصے کړي دي نو الله تعالی الذين د هغه کسان دي مختصمین هغه خلق دي جعل القرآن چې ګرځولې دي قرآن عايزين ټوټي قرآن په معنا د اصطلاحي معنا سره شي بیا به دا زموږ مخ ته کوم قرآن دا قرآن به مراد شي نو معلومي کې به دا چې دا هغه خلقو چې کوم خلق د نبی عليه السلام زمانه کې موجود نو په دې صورت کې بردین مراد دغه د ولید بن مغیره ډارش او یو قول به دا چې قرآن په معنا د دې اصطلاحي قرآن نه د کوم زموږ مخ ته بلکې قرآن په معنا د آسماني کتاب سره دی هر آسماني کتاب چې کوم دی د قرآني څنګه قرآن په معنا د لوستلو سره راځي او هر آسماني کتاب لوستل کېږي نو دغه کسانو آسماني کتاب چې کوم دی نو هغه ټوټه ګرځولې نو آسماني کتاب تورات هم دی انجیل هم دی نو بیا د مراد يهود او نصارا شو الله فوربک صبر من قسمی لنسالنهم چې خامخ ته پوس به کوم اجمعين رټول دې خلکو نه ټول خلکو نه به تاسو کوم دا آیت چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولستو صحابه کرام ته تاسو وکړه چې دا تاسو پر څه شي باره کیږي چا نه تاسو کیږي او څه شي باره کې به تاسو کیږي نو نبی علیہ السلام ورته ویل چې د خلکو نه بدلا اله الا الله باره کې تاسو کیږي دغه تحقیق چې کوم دی امام قرطبی نقل کړی دی او امام قرطبی وایي د لا اله الا الله تاسو معنا وایي څه د مقصد څه دی وایي د دې معنا دا چې لا اله الا الله باندې د څومره عمل کړی دی او څومره د عمل څومره د مخالفت کړی دی دا تاسو پته کیږي نو د لا اله الا الله د ویل تاسو نه د ویلې د غنې د ویلې بلکې معنی دا چې د لا اله الا الله تکله او ویل دغه نه بعد به څومره عمل کړی څومره د عمل نه کړی امام قرطبی رحمه الله وایي چې دغه مضمون چې کوم دی چې د دې په معنا باندې به تاسو کې معنا باندې عمل باندې کې به تاسو کې لا اله الا الله مطابق څومره عمل کړی دی او څومره مخالفت کړی دی دلیل کې دا زید ابن ارقم حدیث چې کوم دی پیش کړی دی چې زید ابن ارقم رضی الله عنه چې کوم دی صحابي دی نبی علیہ السلام نه اوریدل نبی علیہ السلام لا اله الا الله فضائل ذکر کول او ویل چې لا اله الا الله په اخلاص سره ویلې په دنیا کې جنت ته بزي صحابه کرام ته تاسو وګورئ د اخلاص معنی ویل څه معنا ده لا اله الا الله ارزو کوي خدای په اخلاص سره ویل څنګه نو نبی علیہ السلام ورته ویل لا اله الا الله په اخلاص سره ویل دسي دي چې کوم سيزونه الله تعالی حرام کړی هغه د حرام وې ځان دي ساتي او کوم کارونه چې پتا باندې الله تعالی پرز کړی هغه ځان باندې پرز وګڼي عملي کی نو دا په اخلاص سره لا اله الا الله ویل او چې کله د سنې لا اله الا الله دی ویل دی خو حرام د حرام نه حلال د حلال نه د خپل مرزي ژوند دی دا په اخلاص سره ویل دا رسمي ویل شو دا رسمي ویل شو لکه د خلکو چې د ماران او د نور شذونه د منتر یادي نو هغه ته منتر یادي نه په معنا پويږي او نه دا هغه څه مقصدی خو بس شی وي نو دا که شان د لا اله الا الله به یو قسم له دم شي منتر بش چې کله په عمل نه کیږي دا په اخلاص باندې ویل نشو چې کله په اخلاص باندې ویل نشو نو دغه ضمانت نشته د جنت ته لاړ شي نو مده څنګه کې تاسو پر څه کیږي چې حرام او د حرام وي حرام غړي ځان ته بچ کی حلال د حلال وي او هغه استعمال کی دغه شان د کم کارونه به تعالی لازم دي دغه عملي کی کومونه چې منی شوی دغه نه ځان بچ کی نه د لا اله الا الله لا اله الا الله بارک تاسو هم د قشش عادت تاسو بکیږي الله تعالی عما كانوا يعملون ببارد حق څه چې دوی کول لا اله الا الله بارک چې کوم څه کړی دي کوم موافق دي کوم مخالف دي غټول تاسو په دی وشي نو کوم موافق او جو بس خبر الله کوم مخالف او جو بیا سزا ملوي فاصدع بما تؤمر خکارا بیان کا هغه څه چې تاسو حکم شوی دی واعرض عن المشرکین او مخواړه د مشرکانو د برائت اعلان څنګه مشرکانو ته دعوت ورکول فرض دي د دې بدنه منلو بارک په صورت کې د دوی نه بایکاټ او برائت هم لازمي شي دي
چې د هغې تمامو کارونو نه به ځان سیټ کړي او په هېڅ شي کې به حصه نه اخلي. بیا انا کفیناک المستهزئین، یقینا موږ کافي یو ستا دپاره ای پیغمبره په باره د ټوکې کوونکو، هغه کسان چې په دین پورې ټوکې کوي، بس اسلامي او شرعي احکامو مذاق وړوي. دغه شان د نبي علیه السلام په بذات پورې ملنډې او مذاق کوي، نو الله تعالی نبی علیه السلام ته وایي دغه ټولو خلکو باره کې زه ستا دپاره کافي یم. څه مطلب؟ زه دې له پوره انتقام او بدله اخلم، پرېږدم یې نه، ته بېغمه شه. الذين هغه کسان یجعلون چې ګرځوي مع الله د الله سره الها آخر نور خدایان، وسوف يعلمون زرد چې خبر بشي. څنګه به خبر شي؟ نو دوی خو په الحال خبر شي، قرآن خبر کړي دي، لیکن دا قولي خبر شي. دویم عملی خبر دی. عملی خبر دی ته وایي چې بس چلی جرم کړی راوینسي او ټیک ټاک ور هغه سزا ورکړي چې کومه پکاري، دا عملی خبر دی. نو بس سوف يعلمون زرد دې به خبر شي په عملی خبر سره، یعنی مطلب دا چې الله تعالی به جهنم ته ورواچي، سزاګانې بوله ورکړي، بیا به ته عملی پته ولګي چې د دین مخالفت څومره لوی جرم دی.